د ترمذی شریف روایت ته ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. داس شپې ورځې لس چې پاغه کې انسان نیک اعمال وکي د ذل حجې، نو دا الله رب العزت ته د ټولو میاشتو د ورځو شپو د اعمالو نه بدیل شپو ورځو کې اعمال الله ته خوښتي او زیات وختي، احب ډیر خوښتي. صحابه کرامو تاسو کړو چې نور اعمال هم ډیر لوی لوي شته کنه. فقالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، که یو مجاهد د الله په لار کې جنگيږي نو آیت دنه هم د هغه سړي اجر زیات ته چې به دغه لس شپو د ذل حجه کې عبادت کوي. نبی علیہ السلام فرمای ولل جهاد فی سبیل الله، او د جهاد فی سبیل الله والا مجاهد عمل هم د دې سړي عمل ته نه رسی کم چې بده ذل حجې بده لس شپو ورځو کې نیک اعمال کوي، عبادت کوي. الا رجل، ها یو مجاهد داسې دی چې داغه عمل بده شپو ورځو کې چې څوک عمل کوي د عمل سره برابر کی دی شي. کم مجاهد دی خرج بنفسه و ماله، ځان سره خپل ټول مال واخلي، تورا ډال اس یا د نن سبا اعتبار سره اسلحه واخلي او د الله د پاره د اعلی کلمت الله د پاره په میدان کې جنگيږي د کفارو سره، فلم يرجع من ذلك بشيء، مالم ختم شي او په خپلم شهید شي، نو د دسه مجاهد اجر بیا بدی لس شپو ورځو کې د یو انسان د نیکو اعمالو سره د اجر برابر دی. اوس ګوره جهاد فی سبیل الله څومره لوی عمل دی، او بیا داسې جهاد فی سبیل الله چې خپل ټول مالم پکې خرج کړي او خپل جانم پکې قربان کړي.